د صحابه کرام در کې یو صحابي دی هغه لاړې غریب دیاړي مار دی دیاړی له لاړې او هغوی ته خو به داسې چې د یو ورځ دې ګزاره به کېده ډېرې جمع خو یې نه کولې زه په شان چې بلکونه هم ډکول او کورونه هم ډکول هر څه یې ډکول داسې به څه نه وو غریب یو ورځ چې د دیاړي میلاو نه شوله نو کور کې په ناره باندې تېر شو سبا له چې دی بیا لاړې غریبو دغه ته ووتو دیاړي بیا میلاو نه شوله کور کې خو څه ونه او سوال یې کاوه نو دویمه ورځ بیا هم په ناره تېره شوه په درېیمه ورځ باندې بیا چې دی ووتو بیا دیاړي میلاو نه شوله ماښام غریب ستړی ستومانه بیا راغی بیا هم دغه شان چې دی په ناره باندې درې ورځې مسلسل چې دی په ناره باندې ښځې خاوند چې دی هغه تېرې کړې نو څلورمه ورځ چې دا خاوند د دې کور نو چې په دې زړه کې لږ خفه دی یا الله ستا دا دومره دنیا نه ماته یو دیاړي نه میلاوېږي او زه خو به صبر وکړم دا بیبي چې زنانه ذات دی که چېرته صبر ونه کړي ګناه کې متنه چېرته چا نه حرام چې دی را دغه نه کړي سړی خفه دی په دې زړه کې او د کور راووتو خو چې کله تربیت ښه وشي تربیت نه هغه بیا داسې وړو خبرو ته چې دی ځان ټینګولی شي اوس یو تر د صحابي دی بل تر ته نه چې د صحابیه ده نو دا صحابي چې کله د دې کور راووتو په دې زړه کې خفه دی چې نن به څه میلاو شي خو میلاو به نه شي څلورمه ورځ د په ناره باندې تېرېږي نو چې کله دی داسې روان شو نو دا بیبي چې ده دا پسې دې وره له راله و اواز یې ورته وکړو خاوند وویل د خاوند یې په دې زړه کې دا رال چې کېدی شي دا زنانه به چې دی تنګه شوي نن به راته وایي چې که حلال یې که حرام یې که د ځمکې یو که د اسمان یې وګوره نن الله سره پیدا کړه لکه که زموږ د دې زمانې زنانه وي که ته ورته یو فرمایش وکړو اورې نه وړې اوهو بس کور ته چې راځي که نه نو بس دا خبره ته وایي چې په کیلوګانو مرچکي خوړلي دي او بس بیا چې دی د تدبیر چې دی دا خبره اسمان جوړ کړی د دې شپاړس زیرامات کړی او دا او چې خبره ورته کوي نه تا نه خو په ژوند کې ما چېرته خیر نه دی لیدلی تا خو چېرته د خیر خبره اډو کړې نه ده تا ما نه سترې وړي دي حالانکې خاوند غریب به ټول عمر چې دی زری زری کېږي او راوړي وي دغه کور ته به یې راوړي څه په بل ځای کې خو نږدي بینکونو کې خو نږدي خو بیا به هم ورته وي تا نه ما چېرته خیر څه دې لاله راوړي دي نو د صحابي په دې زړه کې داسې اوس لږ تېرېږي چې هسې نه دا زنانه چېرته راته دا ونه وایي اوس څه مو خیال دی یو ورځ به په زنانه په کور کې ناره تېره کړه نو چې بله وزوني وایي چې راپسې را نه شي چې څوک ورته مې نه پکار خو خوراک مې پکار دی چې راله تېرولې نه وي که نه نو کور ته راپسې که د ځمکې او که د اسمان که حلال که حرام یې کورنۍ له سره پیدا کړه ډېر وایي په سود یې راوله خو یې راوړه وایي په سود یې راوله خو یې راوړه هغه ورته څه وایي اوس زنانه په دې خپل زړه خاوند په زړه کې دا دي چې کېدای شي دا راته چې بدن لاله را پیدا کړي ګرځي زنانه اوس په خپل ځای هغه هم صحابیه ده هغه وایي هسې نه چې دا خاوند زما کمزورۍ ته وګوري او لاړ شي هسې نه چېرته حرامو کې مبتلا نه شي یاره دا څلورمه ورځ داسې مې نه کړي نن وله حرامه وکړم خو چې څه راوړم نو هغه چې کله دې خاوند لیواز کړو خاوند را واپس شو دا زنانه ورته وایي دا هم صحابیه ده څوک ده څه ورته وایي خاوند وایي داسې کار وکړه چې ګوره دیاړی راځي درېیمه ورځ چې څه نه څلورمه ورځ دیاړی راځي خو که څه میلاو نه شو نو ګوره صبر به کوو ښه زنانه دې ته وایي اوس وایي صبر به کوو ګورې هسې نه وایي چېرته حرامو کې مبتلا نه شي هسې نه چې حرام ته وایي چې څلورمه ورځ څه نه میلاوي هسې نه حرام را پسې را نه وایي دا چې کله تربیت وشو د آخرت غم ورسره وي د آخرت غم ورسره وي نو بیا چې دی د دې خیال ساتي دا پر دې حق دی دا حرام دي دا ناجایز دي نو خفه کېږو نه الله تعالی حدیث پارک کې راځي لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق چې د الله نافرمانی بیا به د مخلوقو نافرمانی نه کوي فرمانبرداري نه کوي چې حکم چې مړه موږ غم خادي که نه موږ یاره دا چم ګاونډ خفه کېږي نو یاره دا خلک به څه وایي دا خفه کېږي نه د الله د خفګان ده خو چې الله پسې خفه کېږي الله پسې خوشحالېږي